نحمده ونصلي على رسوله الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. او یاد که هغه وخت کله چې وی رب ستا ملایکو ته چې یقینا زه ګرځونکی یم په ځمکه کې خلیفه. دا آیات د خلافت په فضیلت باندې دلالت کوي او د خلافت دپاره دا ډېر یو مضبوط دلیل دی. مونږ د دې آیات تشریح د علماو په نظر کې کوو چې علماو حضراتو قدیم مفسرینو په دې باره کې څه فرمایلي دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او دغه شان امام مجاهد رحمه الله نه دې آیات تفسیر نقل دی په زاد المسیر کې ذکر شوی دی. د دې آیات په باره کې هغوی فرمایي انه خلیفة عن الله تعالى في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه، وهذا قول ابن مسعود ومجاهد. چې انسان دا د الله تعالی خلیفه دی د شریعت په قایمولو کې او دغه شان د توحید په دلایلو په قایمولو کې او دغه شان د مخلوق کې فیصله کول حکومت کول په دې کې دا د الله تعالی خلیفه دی. امام طبري رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې فرمایي چې انی جاعل فی الارض خلیفه منی يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. چې ګوره زه ګرځونکی یم په ځمکه کې خلیفه چې هغه زما نایب شي په عدل باندې په حکم کولو کې زما په مخلوق کې زما مخلوق ته په عدل باندې حکم کوي په عدل باندې فیصلې کوي د هغو په منځ کې او دا خلیفه چې د آدم علیه السلام او هر هغه څوک ومن قام مقامه دا الفاظ راغلي هر هغه څوک چې د قایم مقام شي د الله تعالی په طاعت کې والحکم بالعدل بین خلقه او د انصاف فیصلې کوي عدل کوي د هغه په مخلوق کې نو هر هغه څوک کېدی شي. یعنی دا آیات عام دی یوازې د آدم علیه السلام سره خاص نه دی. ومن قام مقامه هر هغه څوک چې د هغه په ځای باندې قایم مقام شي. څنګه قایم مقام شي؟ یعنی د الله تعالی اطاعت او په مخلوق کې په عدل باندې فیصلې کوي نو دا هم نائب دی او دا هم خلیفه دی. امام بغوی رحمت الله علیه فرمایي والصحیح انه خلیفة الله في ارضه اقامة احکامه وتنفيذ وصایاه. صحیح خبره دا ده چې آدم علیه السلام خلیفه دی د الله تعالی په ځمکه کې او د هغه په احکامو په قایمولو کې او د هغه د فیصلو نافذ کولو کې دا خلیفه دی. امام قرطبي رحمه الله دې آیت تفسیر داسې کوي هذه الآیات اصل فی نصب امام وخلیفة چې دا آیات اصل دی په مقررولو د امام کې او د خلیفه کې یسمع له ویطاع د هغه به اطاعت کولی کېږي د هغه به خبره منلی کېږي لتجتمع به الکلمة چې دا کلمه دا دین په هغه باندې متفق شي وتنفذ به احکام الخلیفة او د خلیفه هغه احکام څه کېږي هغه نافظېږي. دغه شان امام قرطبي رحمت الله علیه مخکې په دې تفسیر کې بیا فرمایي وانه رکن من ارکان الدین الذي به قوام المسلمین چې دا خلافت قائمول دا رکن دی د ارکانو د دین نه او په دې سره د مسلمانانو بقا موقوف ده مسلمانانو په دې سره مضبوطي. دغه شان قاضي بیضوي رحمت الله علیه دغه شان تفسیر منیر چې څومره تفاسیر راخلي نو هغو به دا خبره لیکلې چې خلافت قائمول دا فرض دی او دا آیات عام دی. اوس خلافت وایي څه ته د خلافت تعریف څه دی؟ د خلافت ډېر زیات تعریفات دي خو یو تعریف دا دی خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به چې دا د صاحب شرع نه نایبوالی دی د دین او د دنیا د دوانو چوکیداري به په دې سره کېږي. یعنی دا داسې نایبوالی دی چې په دې سره به د دین حفاظت هم کېږي او د دنیا سیاست دا به ورسره هم کېږي. دې ته ویلی کېږي خلافت. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا تعریف کړی خلافة هغه فرمایي چې خلافت څه ته اصلاح المعاد والمعاش چې د معاد
او د معاش یعنی د آخرت او د دنیا اصلاح کول دي ته خلافت ویل کیږي. دا ډیر زیات جامع تعریف هغوی فرمایلی دی چې د دنیا او د آخرت اصلاح کول، د دنیا هم کول د آخرت هم کول دې ته ویل کیږي خلافت. خلافت د صحابو چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف ویوړو، د صحابو د ټولو نه اولنی کار چې کړی دی نو هغه دا دی چې دو راغونډ شو او د امیر ټاکنه امیر یې وټاکو. نو صحابو ګوره دومره سخت غم په هغو باندې راغلی چې د صحابو د بعضو صحابو حواس هغوی کار پرېښودی او ډېر زیات غټ غم و چې نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ. خو دا مسله اهمه وه، ډېره زیات اهمه وه، نو د دې د وجې نه صحابه ټول راغونډ شو او ولې خلیفه مقرر کو. د هغې نه پسې بیا د نبی علیه السلام مبارک تدفین وفرمایو. او دا خبره علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره، چې دا طریقه تر اوسه پورې باقي ده چې خلیفه دا نه دفن کولی کېږي تر څو پورې چې بل خلیفه مقرر شي، بل امیر مقرر شي، بل باچا مقرر شي، نو بیا خلیفه دفن کړی شي. نو دا ډېره زیات اهمیت واله مسله ده. او که موږ سوچ وکړو په دې دور کې چې موږ مسلمانان باوجود د وسایلو نه، باوجود د ډېرو غټو قابلانو خلکو نه، او باوجود د دې نه چې د مسلمانانو ملکونو کې ډېر زیات ذخایر او د ترقۍ څیزونه پراته دي، او باچاهان زمونږ عوام چې دا په زوال باندې دي او د معاشي مسایلو سره او دغه شان د ډېرو غټو غټو مسایلو سره مخ یو. د هغې وجه هم دا ده چې خلافت نشته. که خلافت وی نو دا موږ به د دومره غټو مسایلو سره مخ نه وو. که موږ په تاریخ باندې نظر واچو او موږ دا خبره کوو چې خالد بن ولید رضی الله عنه فتح کړی وي او ډېر ځایونه فتح کړي، نو د هغې شاته یو غټ ریاست مضبوط موجود و چې هغه ریاست د ابوبکر رضی الله عنه د هغې امیر و، دغه شان عمر رضی الله عنه د هغې امیر و، دغه شان صحابو چې فتوحات کړل د دنیا د ګوټ ګوټ ته د دین د پیغام رسولی، نو د هغو مضبوط خلافت موجود و، ځکه دا د الله د پیغام او د دین د هغو ګوټ ګوټ ته رسولی دی. دغه شان که په وروسته تاریخ کې موږ نظر واچو، باوجود د دې نه چې په مسلمانانو کې بعضې خلیفګان هغه ظالمان تیر شوي دي، ډېر پکې ښه تیر شوي دي، خو مجموعي طور خلافت قایم و، نو ځکه په دنیا کې دین خورېدو او په دنیا کې علوم او فنون او دا په ترقۍ باندې جاري و. که موږ د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته سوچ وکړو، غور وکړو. سلطان صلاح الدین ایوبي دا اول یو عام سپاهي و او د سپاهي زوی و. سلطان نور الدین زنګي ناتحت د هغه د لاندې دی چلیدلی او جنګېدلی دی، او یعنې د ده په شا باندې یو لوی ریاست ولاړو. بیا د په شا باندې د مصر چې دو مصر ته هجرت وکړو، هغه د په شا باندې ولاړو. بیا دومره کوشش او محنت چې په خپله دی بادشاه شو. نو څومره غټ غټ مجاهدین، محمد بن قاسم چې موږ ګورو د هغه په شا باندې یو لوی ریاست ولاړو. دغه شان که موږ نور فاتحین طارق بن زیاد ګورو د هغو په شا باندې ریاستونه ولاړو، نو هغو ځکه فتوحات کړي دي. بس په دې دور کې ولې هغه مجاهدین نشته؟ په دې دور کې ولې؟ نو ځکه چې شاته ریاست نشته چې ودرېږي، شاته خلیفه نشته چې هغه ودرېږي او دا مجاهدین او دا فتح وکړي. د دې د وجې نه خلافت جوړول، خلافت قایمول دا ډېره زیاته اهمه مسله ده. او موږ که وګورو په دنیا باندې نظر واچو، نو د ټولو نه زیات که موږ د تبلیغ محنت کوو بهر ملکونو کې، که موږ خانقاهي نظام جوړو په بهر ملکونو کې، که دغه شان موږ مدرسې جوړو، تبلیغي مراکز جوړو، او
دغه شان مندر واخلو او دغه واخلو په هغې باندې جومات جوړ کړو. په دې خبرو باندې هغه څه نه وایي، خو که چېرته کې په خپل ملک کې د غره په سر باندې ناست او صرف دا خبره د خلافت وکړه چې یاره د مسلمانانو د سیاسي غلبۍ، مسلمانان دې په دنیا کې د سیاسي طور باندې غالب وي، نو دا خبره هېڅوک هم نه مني. او په دې خبره باندې ټول کفر هغه اکشن اخلي چې مسلمانان د ولې په اسلامي نظام باندې او په سیاستو کې د دوی غلبه ولي. نو دا ډېره زیاته اهمیت واله مسله ده. دغه شان د قرآن ډېر زیات آیاتونه هغه په دې باندې راغلي د خلافت په فرضیت باندې. دغه شان په قرآن کې چې څومره حدود او قصاص ذکر دی، نو د هغې تفاصیل تاسو مطالعه کوئ، لاندې ورته لیکلي دي چې نصف الامام، امام پکار دی چې هغه حدود او دغه شان هغه سزاګانې دا قایم کړي. نصف الامام دا ډېر زیات ضروري دی. دغه شان هغه حدیث مبارکه چې پای کې نبی علیه السلام فرمایي من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیة، چې کم کس هغه د سلطان د اطاعت نه ووتو د یو لیش په مقدار، هغه د جاهلیت په مرګ باندې مړ دی. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة، چې څوک د طاعت نه ووتو یعنی د امام اطاعت پرېښود او د جماعت نه خلاف شو، نو د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. دغه شان من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة. دغه شان ډېر زیات احادیث مبارکه راغلي چې هغه د خلافت فرضیت باندې هغه دلالت کوي او خلافت دا فرض د هغې احادیثو نه معلومیږي. دغه شان علامه ماوردي رحمت الله علیه فرمایي وقتها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع. اسلامي حکومت جوړول او دغه شان د امیر مقررول او د امارت کارونه سنبالول د اجماع د وجې نه فرض دي. دغه شان اکثر علما، ډېر علماو دا ذکر کړي. امام الحرمین فرمایي هو مسبوق باجماع من اشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. خلیفه مقررول په ځمکه چې څومره فقها دي د هغو ټولو په نسبت باندې دا اجماع ده او د ټولو مذاهبو اتفاق دی چې خلیفه مقررول دا فرض دی. دغه شان امام ابو معین محمد النصفي رحمت الله علیه فرمایي چې صحابه اجماع کړی ده چې امام مقررول دا فرض دی. دغه شان ډېر علماو اوس دا لږ ټیم دی نو په دې کې مونږه تاسو ته ټولې حوالې نشو ذکر کولی، نو ډېر زیات دلایل دي په نصب الامام باندې. اوس عقل هم دا وایي، عقل دا وایي چې د انسانانو دپاره د یو مشر یو خلیفه پکار دی، ځکه چې انسان آزاد پرېښودلی شي. د هر انسان خواهشات په دې انسان کې خواهشات دي، په ده کې دغه شان غصې والا جذبات دي او د هر انسان خواهش د بل انسان نه جدا دی. یو انسان به یو مطالبه کوي، بل انسان به بله مطالبه کوي. د دې د وجې نه به دوی په تمناګانو کې او د زړه په مرادونو په ارادو کې به اختلاف راځي، جګړه به جوړېږي. نو د هغې د حل کولو دپاره یو کس پکار دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي الفتنة اذا لم تكن يقوم بامر الناس، چې کله د مسلمانانو د نگهبانۍ دپاره خلیفه موجود نه وي، نو په هغه وخت کې به بیا بد امني او فساد او جګړې به کېږي. نو اوس که دې قول ته مونږ سوچ وکړو، بد امني، فساد او جګړه، نو الله دې خیر کړي. امام ماوردي رحمت الله علیه فرمایي ولولا الولاة لکانوا فوزا مهملین وهجما وهمجا مزاعین. که چرته کې حکام نه وي، مشران نه وي، عمران نه وي، نو خلک به څه شي؟ هغه به بیکاره شي او داسې به شي لکه د هغې هلاک شده بیزې چې کومې دي د هغو په شان به شي. خلک به دومره هغه د هېڅ په هم نه شي. امام عز الدین
عبدالعزیز بن عبدالسلام دمشقي رحمت الله علیه لیکلي ده او دا ډېره عجیبه خبره ده لیکلې ده ولولا نسب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة ولا استولى القوي على الضعيف والدنيء على الشريف. کچرته کې امام بادشاه خلیفه مقرر نشي مصالح عامه به څه شي هغه به فوت شي ډېرې خرابیانې به پیدا شي طاقتور به په کمزور باندې او که مثل سړی به په شریف سړي باندې داسې غالب راځي چې سم نو اوس که موږ دې حالاتو ته سوچ وکړو نو دا حالات بعینه موږ په دې حالاتو کې ژوند تېرو نو د دې د وجې نه په دې باندې مطالعه پکار ده په دې باندې تحقیقات پکار دي څنګه چې هغه په جمهوري نظام باندې تحقیقات کیږي او پولیټیکل ساينس او باقاعده خلک پکې ریسرچونه کوي بي اس پکې کیږي ام پی ال او پی ایچ ډي پکې کیږي نو دغه شان په اسلامي نظام کې هم په دې باندې بحث مباحثې دی او بل سره پکار دی اسلامي سیاست څه ته وایي څه ته ویلی کیږي او د دې شرایط څه دي خلیفه به څنګه مقرریږي د هغې دپاره څه شرایط دي خلیفه به معزوله کیږي څنګه د هغې دپاره څه شرایط دي د اسلامي نظام د قایمولو څه شرایط دي چې اسلامي نظام به په کومه طریقه باندې راځي نو په دې باندې بحث مباحثه خاص کر زموږ نوجوانان نسل دا پکار ده او چې موږ مثبت انداز کې قاضي فضل الله صاحب به فرمایلو موږ چې کینو چې موږ وایو چې اسلامي نظام هلکه اسلامي نظام خو دې ته وایي چې لاس په کټ کوي او شرابیو له به کوړې ورکو قاتل نه به سر وو نو کم کس چې مخامخ ناسي هغه ویریږي چې خدای دا نظام کرای او زما خیر نشتی حالانکه د اسلامي نظام او د خلافت د ټول نه اولنی مقصد هغه صلاح د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تعریف اصلاح المعاد والمعاش چې په هغې کې ګوره د معاد د آخرت هم اصلاح ده او د معاش د دنیا هم اصلاح ده معاشي طور به دا ملک هغه مستحکمي او دغه شان څومره چې مخکې هغه فوایدو په هغه طریقه به څنګه فواید چې هغه خلافتونو ته حاصل دغه شان به دې ته حاصل د دې د وجې نه موږ د نبي علیه السلام زندګي ته وګورو نبي علیه السلام اول د خلافت دپاره افراد تیار کړي دي او ډېر محنت یې پې کړی دی او په هغې محنت او په دعوت باندې نبی علیه السلام افراد تیار کړي دغه شان اوسنی دور ته چې موږ وګورو نو اوس خو خبرې ته خلک غوږ دي او خبره خلک اوري ډېر خلک چې خبرې ته غوږ دي یو نیم کس چې هغه خبرې ته نه غوږ دي نو که مخکیني دور ته موږ وګورو هغه وخت ډېر څه خو نو وهل پکې شوی دی په نبي علیه السلام باندې ظلمونه شوي دي که اوس موږ دعوت ورکو داعیانه انداز باندې مثبت انداز باندې کار کو نو ټول خلک به خبره مني او که مثبت انداز موږ پیش کوو نو خلک به خبره هم مني عمل به پې هم کوي او کار به هم د دې دپاره کوي نو دا زموږ د ټولې ذمهداري ده چې موږ د خلافت فواید د امت ته بیان کو دغه شان بحث مباحثې په دې باندې وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين